بعضو مدرسو له چې کال په اخر کې جلسې کوي بیا طالبانو نه پیسې رااخلي، چاته به چې 5000 راوړه، چاته به 10000 راوړه، چاته به چې 15000 راوړه. نو دا بالکل جایز نه دي او طالبان مجبوري نه ورکوي، شرم نه ورکوي چې ورنکي د هغې جلسه نه تېرېږي بیا. او په طالبانو کې داسې طالبان هم شته چې هغو غریبان دي، هغه د 1 روپۍ وس نه لري، 1 روپۍ. نو پلار یې بیا مجبورا قرض کوي، په قرض پیسې رااخلي او دې محترمو ته یې ورکوي چې دوی په جلسې تېرېږي. او حدیث شریف کې راځي چې د چا مال بغیر د هغې طیبې نفس نه رخیستل خوړل جایز نه دي. دلته خو دا خلک مجبوره دي. بیا بعضو مدرسو له لرې لرې ځینې علما کرام راولي 40-50 هزار روپۍ هغې ته ورکوي، د خپله جیبه یې نه ورکوي، دغه طلبه کرامو نه یې رااخلي. خو دومره لرې نه علما کرام څه دپاره ولې؟ تا سره نږدې علما کرام دي، هغه راوله، د ستا کلي وطن علما کرام دي، هغه به خوشحال شي، هغې ته عزت ورکه. خو چې ته لرې نه علما کرام راولې نو بیا د جیب نه پیسې ورکه، بیا تکړه شه خپلې پیسې ورکه. د طلبه کرامو په پیسو باندې جلسې مه تېروه، په هغې باندې خپلې پوزیشن مه جوړوه. پخوا به په دې طریقې سره جلسې نه وي، ساده جلسې به وي. اوس جلسو نه پوزیشن جوړ شو، یو رواج جوړ شو، خدای مخکې به څه کېږي.